بلټن کې یو ځل بیا هرکلی د کوزدر میدان سیمه کې د سیلاب راتلو له وجې 2 زنان او 2 ماشومان اوبو کې ډوب شوي دي او په حق رسېدلي دي. په دې اړه نور تفصیلات اخلو د خپل نماینده عبدالله مدني. ناجي عبدالله مدني څه تفصیلات دي؟ جی سکندر، بالکل دا د کوزدر لرې پرته سیمه ده، میدان اشروګې چې په دغه هلته کې 2 ماشومان مدرسې ته تللي وو. تیر ماښام مازدیګر ټایم نو هغه د بارانه د تیزوالي د وجې نه دغلته کې چې کومه سیلابي ریله راغله، خوړونه دي، خو چونکې دا خوړونه د ډېر زیات خشکۍ د وجې نه وچ شوي وو، په دې کې باران نه و. دا ماشومان په واپسۍ کې راتله نو د سیلابي چې کومه ریله وه، کوم خوړو تیز د هغې ښکار شو. نو چې کله د دوی میاندو ته پته ولګېده نو د دې د تلاش دپاره راغله، د دوی د لټون دپاره راغله. داسې ویل کېږي چې دغه د دوی چې کومې میاندې دا هم په دغه خوړ کې د خپلو بچو په تلاش کې راغلې وې، د دغه ښکار شولې، سیلابي ریلې ښکار شولې او 4 واړه چې کوم کسانو 2 ماشومان او 2 زنانه دا وفات شوي دي. د دوی چې کومه دغه د لاشونو تلاش لټون شروع کړه شو. اول کې خو یو لاش میلاو شوی و، خو د هغې نه بعد 4 واړه دا اوس تازه ترین اطلاع راغله چې هغه میلاو شوي دي او د دغلته کې د غم یو فضا ده، سوګ یو فضا ده، ځکه چې د 2 ماشومانو په لټون کې د هغوی سره اطلاعات دا چې دي چې 2 میندې هم وفات شوي دي. سکندر، ډېره مننه کوم عبدالله مدني تفصیلات راکولو. پنجاب کې حکومت سازی